نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مودا ټول د ورسک کالج حکومت لور کورم ورسک کالج حکومت د اتفاق سره خبره دا شوه چې مودا انټرویو ورکوو سو صحیح خبره ده. مثلا لاک ډاون ایمو په کلی باندې لاک ډاون ده او دا یوه بیماری ده او دا مثلا رغلی ده په ټولې دنیا کې امریکا اټلی وغیرہ دا ټول یورپ ټول ایشیا 184 ملکونه ونه متاثر دي. خو چونکې اوس مو باندې مثلا یاره باندې یا مثلا مو حکومت مو باندې کوم لاک ډاون دی نو مو دا یو اپیل کوو او یو دا خبر کوو که کمپلینټ بولی که اپیل بولی او دا مو انتظامیه ته کوو. سوال دا حکومت زنانا وا غریبه دی اویاو کول وا او دا څلور کولونه بیموره وا څلور کولونه دا زنانا بیموره وا او دا په کارډ باندې پرتا وا او دا حکومت دی ته دا وایرس کوم ځای راغلو دا وایرس حکومت د کرونا وایرس او دا دې ته کوم ځای راولګېدو او دې خبره ده چې مخکې نه شوګر و دای پېښور ته حکومت بوتله بیا حکومت صدا پېښور ته لوړه کمپلیکس هسپتال ته نو به هغه نه دا ویلي ډایرکټ حکومت مثلا رپرېده والا څه هغه مثلا کور ته خو هلته بیلې وه صدي کې پازیټیو دی کرونا پازیټیو دی که نه نو دا خو خبره دا شې دی چې دلته کلي ته بیا کلي ته خو څه کوي چې دوی کور ته حکومت دوباره پرېږده والا په کور دا وه صدي ته هلته خپل ټیم انتخاب شوی وه اوالی اسپتال کې ټیسټونو نه بعد حکومت څه کله پرېږدوله خپل ټیم سره دا راوستي وه هلته جنازې نه بعد حکومت دا دفن شي وه په کار د رضا سره دوی دوباره حکومت ورسولو ته ویر که هغو کور ته یوله نو خو کلی دی وطن دی پښتو علاقه دی حکومت مړي به خدمات کوي مړي ته به ودارېږي حکومت مثلا د خو یو ذات دی او دا یوه زنانه وه او دې کې او دویمه خبره دا دی چې بیا مو ویلي په دې باندې انفارم نه کړی شو په کورل سدي باندې مو ته دا خبره حواله نه مو خبر کړي وه صدي کې دا پازیټیو دی تاسو دې نه ځان وساتئ دا خو مشمون دي حکومت کلی دی وطن دی دا چولي دي حکومت مثلا کلي زندګي دی نو دا مو ټول کسور دا انتظامیه او دا حکومت د پېښور چې کوم کمپلیکس هسپتال ډاکټران دي دا مغو باندې خبره چې مو دا کمپلینټ دی اعتراض دی څه د هغو نجایزه کړي دی مو اواز به څومره پرې رسیږي خو مو دا خور غریب خلک د کلیواله زندگی حکومت د فرم خلک څه هغه خلک سسپینډ کړلی شي او هغه انتظامیه څه دا بېغوري کړي دی او دا خبره څه پازیټیو کیس یې کلي ته رخېجولی دی نو خبره ده چې هغه هم سسپینډ کړلی شي او څپری پټک کې بیا حکومت څپری پټک نه بیا دور پریښی دی او بیا څومره غلطي شوي ده څه پټک باندې خبره دي سره هغه نه نو دې وجه نه اوس حکومت مو مسلمانان یو مو انسانیون یو خبره ده چې دی مو کورمه دی علاقه دی ټولو کمیټۍ والا سره مو په رابطې باندې یو مو خپل کلي کې حکومت دومره انتظامات کړي دي مو په خپل کلي کې بچای حکومت خبره ده چې دی څه چولې کې او هر چوته ماسک او باقاعده او خبره ده چې څه سینیټایزرز اندسې دوایانې کیمیکل حکومت سپری وغیره دا مو خبره څه کړي دي او مو نږدې بالکل ساره حکومت یعنې سوشل ډسټنس مو هر یو سړي سره حکومت مسله مقرر کړی دی او انشاءالله العزیز مو د خپل کلی وطن نه خرپوو دی مو علاقه دی که هغه اپر کوروم دی که لور کوروم دی که سنټرل کوروم دی مو د علاقه نه خرپوو مو به خپل زور باندې کنټرول کوو خو مو انتظام یې ته اوس دغه دی اے سی ډي سي کنرل صاحب کمانډنټ صاحب ته مو دا اپیل دی اوس خلکو ته خو سہولت ورکړه که نه څه لاک ډاون کوي وا علاقه حکومت محاصره کوي هغه لاک ډاون کوي نه بازار ته پرېږدي نه دکان ته پرېږدي نه سبزۍ ته پرېږدي نه حکومت هغه ته میډیسن هغه ته حکومت فوډ هغه ته خو فیسیلیټیز ورکړه که نه هغه ته خو سہولیت حکومت په کور دي نو دې وجې نه مو به هله تعاون کوو تعاون څه مو حکومت فیسیلیټیز وکړو مو خبره دا شی څه مثلا د انتظام یا کوپریشن وکړو او انشاءالله العزیز دې شي نه ما خوف کوو ما ډور کوو دا د الله څه رسي دي الله طرفه نه دي دا یوه بیماري دی الله طرفه نه دی او مو د الله تعالی بندګون یو مو د مسلمانان یو د هغه عبادت کوو دې ته به انشاءالله مو شکست ورکوو دې ته به مو شکست ورکوو دا هیڅ عام نه دی
اول اټول مثلا مو خبره دا چې اول ټیسټ ورکړی دی سدي واجنه څه مثلا دا خبره دا چې دا خو ټیسټ دو څه خبره خپل بیماری غده هیڅ نه ټیسټ کې څه کومه د تکلیف شته او نه خبره معاینه کې شته او نه څه کومه د هغه چون یې سدي کیس پازیټیو دی هغه غریبونه بنې نو سپوري تبشتا نو ټکول شته هیڅ نشته د څه ګرځي دي دینه ما څه کومه د ډارېګو ماونه خوف او هراس کوي چې د کومه د ډور پهلو شوی د خلکو کې بزرګ هر څه دا شیون نور او احتیاط ضروری دی احتیاط څه کومه دی لکه کوم هدایات تدابیر دي حکومت را پناه مثلا دا سنت رسول هم دي بیا الله تعالی دا حکم دی چې با بیماری و بروشي هغه به حفاظت کوي نو سوشل ډیسټنس سبانه سره لسونو منزل مخ منزل اندسې څه کومه دی لغون ته فاصلې بنې تاګ اندسې ګدرنګ څه کومه دی لکه جمع کېدلونه سړی څه کومه دی ځون باج کي لکه څنګه مکلي ترتیب شوی دی اندسې مو ټولو ته اپیل کوو او نور په دې شي نه څه کومه دی د خوف والا کیسه نه دی او د ډور والا کیسه نه دی ځکه کرونا ټولې دنیا کې خلک څه کومه دی خوف هراس په کور بیا څه کومه دی خلک ډریږي او په کلو کیا ډریږي په علاقې کیا ډریږي هیڅ شی نه دی دا د ایوا بیماري دی یو وایرس دی چې لږ ته احتیاط وشي انشاءالله العزیز موږ کلي کمیټه کلی وړو کټو دا دا څه کومه د افرټ دی او دا څه کومه د مون یاد کړی دی سدي بیماری ته به مدسي شکست ورکوو دي کرونا ته څه د خدای په فضل سره به مو به هر یو بچایونه محفوظ وي مو به هر یو ښځه لرونه محفوظ وي مو ټول انتظامات او زه انتظامي ته څه کومه د یو ځلې بیا دا اپیل کوم سمو لکه خور غریب حال دی د کلو زندګۍ څه کومه د دې ته میډیسن او فوډ او سره څه کوم لکه اکویپمنټس دي لکه ضرورت اشیاء دي دا د ایمو د خور غریب حال ته وشي او نور ان شاء الله العزیز زه دا مود ته ویلو چې دا څه کومه دی وا لکه بیموره ښځه وه مخکې نه بیموره وه او انتظامي عالم د بېغوري وکړه اسپتواله څه کومه د بېغوري وکړه او موږ څه کومه د کلي کې دکانونه دي او دا ټپرۍ والا نږدې دکانونه دي دا مو ته کولو کړلی شي دغو دکاندارونو ته څه پراپر بندوبست وکړلی شي دا دکانو ته سامان کروړي او مو ته یو دوه ګوړي څه کومه دی دلته آلریډي څه کومه دی اویلیبل وي څنګه مو ته هر وخت څه کومه دی دا ګوډي موډي څه کومه دی اویلیبل وي چې مو خپل ضرورت اوس کله دی تقریبا یعنې 1500 ابدي دی نو دا خو بات څه کوي که نه او که دا شی نه وي بیا موږ سره دا تعاون نه کېږي بیا خاوم دی بیا به مجبور وو موږ به ټولو کمیټۍ سره خبره دا شی سره رابطې کړو ټول غریبان موږ څه کومه دی موږ خپله کمیټۍ کړو او بیا به موږ خبره دا شی دی چې هر څه وي بیا فریاد به کوو جلوس به کوو بیا به مخکې اڅو او دویمه خبره بیا به د شی بې کنټروله وي نو موږ دا اپیل کوو چې موږ ته د فورا خبره دا شی د خور غریب ته د ضرورتي شیان او میډیسن وغیره هر څه بندوبست وکړلی شي والسلام